ډېر زیات قدرمن دي عزتمندو د پارټۍ ورکرانو السلام علیکم. د ټولو ناول ثناءالله رور او خضر رور ته په قومي وطن پارټۍ کې په شمولیت مبارکبادي ورکوم او خصوصا خضر رور خو ما فیسبوک په کته کله نه چې د دوی دا یو خفګان او دغه راځي او د هغه وخت نه کله چې د هغه د ریزاین یو قسم د داسې دغه راځي په فیسبوک باندې نو ما به اکثر هغه پیج مې چې کته نو واقعي دې کې ډېره کوالټي وه. هغه وخت کې دله ډېر دغه ورکول چې یاره ته پاتې شه ته پاتې شه دې پارټۍ کې. خو کم خلک په دې نورو پارټو کې چې دي کم ورکران مخلص ورکران او په دې سوچ دي چې یاره موږ به په دې پارټۍ نه د علاقې څخه خدمت والو نو زما دا یقین دی چې هغه به غونډ راځي قومي وطن پارټۍ ته او په دې نورو پارټو کې به هغه خلک هغه کسان پاتې کېږي چې څوک چې ذاتي سوچ لري. قومي وطن پارټي دا یو نظریه ده، دا یو سوچ دی او دا د شهیدانو په وینو جوړه شوې یو پارټي ده او بیا دلته د سیاست دا چې مخکې کم روح د دې او بیا چې کم هغه علمزیب عمرزی بدل کړ او هغه په خلکو کې یو شعور پیدا کړ او هغوی ته دا وښودله چې دا سیاست حق دلته دا صرف او صرف دا د غریب دی او هغه خلکو ته دا ثابته کړه چې اکثریت زمونږ د خلکو دی او په ځان باندې غټ خان مسلط کو بیا هلته نه قدري نه عزتي هلته چې بیا د خپل حق تپوس چې کوم په ځان کلمې وایو چې یاره هسې نه چېرته په صیب باندې بده ونه لګېږي هغه دا شعور په دې خلکو کې روچت کړ او ما ته اوس هم یو ورځ داسې یاد ده چې هغه موږ سره بیمار شو او ډاکټر په دا دغه بند کړه چې یاره یو ټایم چې کوم دی ته عوامو سره ملاوېږه او تر دې پورې ورته وویل بیا موږ ته دا دغه وکړو چې ګوره بیا به دا داسې شوي دي. ما روانو ما ته وویل چې زه ټیک ټاک یم د یو ځای نه روانو هلته یو پروګرام و چې هغه هلته وکتل داسې په یو ځای کې خلک راغونډ شوه نو د غونډو جنډو خلک که د چا شنه جنډه وه که د چا سره وه که د چا برګه وه هغه په هغه یو حجره کې راغونډ شوي او هغه خپله یونټي ښودله په ناجایزه باندې مو نو چې راووته نو ما ته وې اکثریت زمونږ د خلکو دی مونږ د یو بل خپې راکاږو دا وګوره اوس غونډې متفق شوي دي او اکثریت زمونږ دی نو سیاست هغه بدل کړه. دا هماغه وجه ده نه نه که په بله پارټۍ کې زار ځای کې دا خبره کوم که یو کس ته یو غریب سړي ته ټکټ میلاو شي نو زمونږ एकदम په ذهن کې دا سوچ راشي چې یاره دا د آیات محمد خان شیرپو سوچ و په دې د هغه وینه توی شوې وه چې هغه ویل چې یاره زه دا غریب خلک چې کوم یې دا راوچتوم د دوی معیاري زندګي دا زه ښه کوم او د دوی نه زه د دې ملک اصلي لیډران جوړوم. داسې علمزیب عمرزی چې کله بل ځای کې چې کله ولیدل چې یاره دلته یو داسې سوچ دی